دا د شکر سجده چې درنو د دې په شریعت کې څه حکم دی؟ لکه بعضې وخت انسان ته د خوشحالۍ یو خبر میلاو شي دی بې اختیاره په سجده باندې پرېوځي، دې ته سجده شکر وایي. یا مثال تاسو به کتلی د کرکټ دا کلاړیان اکثر ښه کارکردګي ادا کړي نو په ګراونډ کې په سجده باندې پرېوځي، دا سجده شکر ده. د دې سجدې څه حکم دی؟ بیا دې کې ځان له یو مسله ده، بعضې وخت انسان د پوره مانځه نه چې فارغ شي، د فرض او د پوره مونځ نه چې فارغ شي، نو اکثر چې دی دعا وکړي یا د دعا نه مخکې یو سجده دی په ځمکه باندې ولګوي. د دغه سجدې په باره کې خبره چې کوم دی هغه مختلف د هغه ځان لره چې د دغې څه حکم دی. نو ګوره اول خو دې باره کې دا خبره وکړه چې سجده شکر چې کوم دی که نه د دې اعلی درجه ده چې انسان یو څو رکعاته شکرانه مونځ ادا کی. ټیک شوله، تا ته یو نعمت حاصل شو یا یو مصیبت تا نه ختم شو، نو د هغې بهترینه طریقه دا ده چې ته به 2 رکعاته شکرانه نفل وکړي یا به شکرانه مونځو کې هر څو رکعاته چې کې خو کم از کم 2 رکعاته دی بهترینه طریقه ده. ځکه نبی علیه السلام مبارک چې د مکې د فتح په موقع باندې راغې په فاتحانه انداز باندې مکې معظمې ته، نو ډایرکټ د خپلې تره لور ام هاني رضی الله عنها کره لاړې، غسل یې وکړو او نبی علیه السلام مبارک 8 رکعاته مونځ کړی دی د شکرانې، دغې ته صلات الفتم وایي او صلات الشکر هم ورته وایي، او چونکې دی د ساخ په ټیم کې کړی نو صلات الضحا هم ورته وایي. نو ګوره دا د شکر د مونځ اعلی طریقه ده، د شکر اعلی طریقه ده چې ته مونځ ادا کړي، د شکرانې نفل ته ادا کړي، دی بهترین او اعلی طریقه ده. خو باقی دا سجده کول یا لکه راځي روایتو کې چې نبی علیه السلام ته د بدر په ورځ باندې د ابو جهل د مردارېدو خبر میلاو شو، نو نبی علیه السلام مبارک څه د شکرانې مونځ وکړو، نو دی بهترینه طریقه ده. صحیح شوله چې تا نه یو مصیبت الله لر کو یا یو نعمت درته الله حاصل کو، نو ته د هغې دپاره 2 رکعاته شکرانه مونځ وکړه، دی بهترینه طریقه ده. اوس د دې نه علاوه دا سجده شکر چې کومه ده، نو سجده شکر څنګه ده او طریقې څنګه ده؟ نو ګوره سجده شکر عمده ده او دا د نبی علیہ السلام مبارک نه ثابت ته په حدیثو کې راځي چې نبی علیہ السلام ته به داسې خوشحال کن خبر راغی چې هغه خبر به د خوشحالۍ و، نو نبی علیہ السلام مبارک به سجده د شکر ولګوله، یعنی صرف سجده چې ده، نو صرف سجده د شکر دا ثابته ده. کو چا صرف سجده ولګوله خو طریقې څه ده؟ الله اکبر به ووایي، سجدې ته به لاړ شي، تسبیحات حمد و ثنا به پکې ووایي، واپس په الله اکبر روچت شي، دا سجده شکر سره دا طریقه ده. خو دا به په اودس کې کېږي، بې اودسۍ حالت کې به نه کېږي. صحیح شوله، او دا به په طرف د قبله باندې کېږي، دغې طریقه ده. صحیح شوه. اوس د دې نه علاوه چې کوم دی بعضې کسان د مانځه نه فارغ شي نو د مانځه نه وروسته دا سجیده لګوي، نو دا د مانځه نه وروسته سجیده چې د دې نه کتابونو منع کړې ده، دې نه علماو منع کړې ده، دا مکروه ده، په دې باندې سړی ګناهګارېږي چې سړی د مونځ نه فارغ شي او دی هسې سجیده ولګوي، نو دا علماو منع کړې ده. او وجې دا هم بیانوي چې یاره دا به خلک عبادت وګڼي، په مانځه پسې به وروسته دا سیز خلک عبادت وګڼي او بیا به لازم وګڼي چې هلکه تا خو دې پسې سجیده ونه کړله، نو د دې وجې نه علماو په کتابونو کې منع فرمایل دا چې کوم سړی د مانځه نه فارغ شي نو د مانځه نه وروسته چې دا کوم خلک سجده لګوي نو دا سجده دی نه لګوي، د دې نه منع راغلی ده. سړی به په خپل ګمان کوي چې ما ته په دې ثواب میلاویږي خو تا ته په دې ثواب نه میلاویږي، په دې باندې سړی ګناهګارېږي. نو د سجده شکر طریقه مې درته وښودله، خو دا به کیم په هغه ټیم کې چې مطلب د دغه ټیم نه وي، د نور د خطو ټیم یا نور د اسمان منځ له راغلی وي، زوال نه وي شوی یا ماښام نور پرېوتو کې وي، داسې ټیم کې نو بیا اودسه به هم نه کوي او بل طرف ته به هم نه، په طرف د قبله باندې به کې په اودس کې به کې، او دغه طریقه شو کومه طریقه چې څه کړه ما بیان کړه. نو سجده شکر چې کم ده نو دا جایز ده، ثابت ده د نبی علیہ السلام مبارک نه کو چا کوله، خو اعلی طریقه درته ما یاد کړله بیان کړله چې هغه داره چې سړي ته څه نعمت میلاو شي یا څه مصیبت ته ختم شي نو دی د شکرانې مونځ وکړي، نفل مونځ دی وکړي، دا طریقه شوه جي. دا یو مسله وه چې بعضې ملګرو د دې تپوس هم کړی او وضاحت یې موږ مناسب وګڼو چې ملګرو سره یې شیر کو. جزاکم الله.